کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په مدینه منوره کې 9 کاله تیر کړو د هجرت نه پس، او په دې کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ډېرې غزاګانې وکړې، آخر تر دې پورې چې هغه لوی ښار، هغه مبارک ښار مکه مکرمه هغه فتح شوله. په دغه 9 کال د زبرګې میاشت وه، هرقل بادشاه ته دا خبر ورسېدو چې د مسلمانانو کم پیغمبر دی هغه وفات شوی دی، او خلک بالکل وږې تږې ناسته قات سالفې ده. نو تا ته دا ډېره ښه موقع ده چې په دوی باندې حمله وکړي، په مدینه منوره حمله وکړي، د مسلمانانو حکومت ختم کړي. ځکه دغه زمانه کې د روم حکومت چې بې بزار ته صفر طاقت ویلو، لوی بادشاہي په دغه زمانه کې هغه د روم بادشاہي وه. نو هرقل بادشاہ دا نه غوښتل چې په دنیا کې د زما د مقابله یو بل بادشاہي موجود وي. نو هرقل بادشاہ دا غوښتل چې په مدینه منوره باندې حمله وکړي او د مسلمانانو دا کم حکومت چې را روان دی دا ختم کړي. نو چې کله دی خبر شو چې د مسلمانانو پیغمبر وفات شوی او دا ورته یو دروغ خبر رسېدلی و، نو د ویره دا موقع د حملې کولو، ځکه په زړه کې د دا و چې دا پیغمبر چې دا رښتینی پیغمبر دی. دته یو ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام د اسلام د دعوت لپاره خط لیږلی و. دله چې هغه خط ورسېدو، په دغه زمانه کې ابو سفیان رضی الله تعالی عنه مسلمان شوی، دی د مکې نه تللی و دغلته تجارت لا. نو د ابو سفیان وغوښتو د نبی علیه الصلاۃ والسلام متعلق یې څه تپوسونه وکړه، ابو سفیان ول جوابونه ورکړو. نو دی هرقل بادشاہ خپل قوم ته وویل وی دغه سړی چې دی دا رښتینی پیغمبر دی، دا رښتینی پیغمبر دی، او داسې دی په خپل تخت باندې ناستو، وی زه چې په کمزۍ باندې ناست یم او په کمزۍ زما دا خپې پرتې دي، یوه زمانه را روانه ده چې دلته به د هغې قدمونه را رسي، دا ځای به م هغوی فتحه کوي. او دا خبره وکړه وی کاش چې زه د ده په خوا کې ما به د ده خپې انځلې وي، دا خبره وکړه. او بیا خپل قوم ته دعوت ورکړو وی که د دنیا او د آخرت کامیابي غواړئ نو راځئ چې په دغې پیغمبر باندې ایمان راوړو. نو چې دا خبره وکړه خلکو یو انقلاب شروع کړو، غوغا شروع کړه، ښه ته پې ایمان راوړي. نو دی ویریدو، نو خلکو ته ویل وی ما خو اسې ټوکې کولې، تاسو مې کتئ چې تاسو په خپل دین کې څومره مضبوط یې. بدبخت بادشاہي غوره کړه او دین اسلام یې پرېښودو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر را ورسېدو، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل وی دنیا او د دنیا بادشاہي غوره کړه او آخرت یې پرېښود. کو چېرته د ایمان راوړی وی د ده د وجې نه به په روم کې ډېر خلک مسلمانان شوی و، ځکه بادشاه و، خو ده وی چې بادشاهي مې د لاسه ځي نو د خپل ایمان نه بیا واپس شو. نو ښه ورته پته و چې دا رښتینی پیغمبر دی، خو چې کله خبر شو چې هغه وفات شوی دی نو دوی اوس موقع ده، ځکه د هغه په ژوندانه باندې د هغه سره مقابله ممکنه نه وه. دوی ځای چې اوس پې حمله وکړو، 40,000 لښکرې د رومیانو تیار کړو، 40,000. او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقابله روان شو په مدینه منوره باندې د حمله کولو لپاره. دلته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر را ورسید د الله پاک پیغمبره د روم چې کوم بادشاہ د هرقل هغه په مدینه منوره باندې د حمله کولو اراده کړې ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام راټول کړو، وی دا خو ډیره زیاته بې خوندتیا ده چې هغه د روم نه را روان شو په مدینه منوره باندې حمله وکړي. ځکه چې موږ ورله مخکې لاړ شو، موږ ورله مخکې ځو،
ځکه دا خو بې خوندتیا ده چې هغه راورسي او په موږ باندې حمله وکړي. نبی علیه الصلاة والسلام د 10,000 لښکر تیار کو د مسلمانانو. داسې لښکر چېرته مخکې نه دی تیار شوی، داسې لښکر مخکې د مسلمانانو چېرته نه دی تیار شوی. دا په اول ځل باندې د مسلمانانو دومره غټ لښکر تیار شو. خو دا موسم چې دا سخته ګرمي وه، سخت ګرمۍ کې دا غذا راغلی ده. او بل ته د مدینې منورې باغونه چې وو هغه هم پخ شوي وو، کجورې پخ شوي وي. نو نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته وفرمایل ویځئ چې غذا لزو. نو دلته کې منافقینو پروپاګانډه شروع کړه، وی دې ګرمۍ ته وګوره او د غذا لتلو ته وګوره. او روم کم ځای کې دی، دومره لرې تلو. نو منافقین خپل ملګرو ته وی په کلاره کښېنئ، ګرمي ده، لا تنفروا فی الحر، ګرمۍ کې مه وځئ، دا ګرمي ده، په دې ګرمۍ کې سفرونه نه کېږي. الله تبارک وتعالی آیت نازل کو، قل نار جهنم اشد حرا. د الله پاکه پیغمبر وویته اور د جهنم د دې غرمونه ډېر ګرم دی. تاسو وایئ ګرمي ده مه وځئ که نه، ووایئ اور د جهنم ګوره ډېر زیات ګرم دی. نبی علیه الصلاة والسلام دلته کې لوی لښکر د مسلمانانو تیار شو 10,000. نو د هغې دپاره د سورلوم د ضرورت و، د هغې دپاره د جنگ د سامان هم ضرورت و. نو نبی علیه الصلاة والسلام اعلان وکړو په دې غذا کې، وی یاره چنده راوړئ. دا واحد غذا ده چې په دې کې نبی علیه الصلاة والسلام د چندې اعلان کړی دی. مخکې غذاګانو کې به نبی علیه السلام داسې پټه غونته خبره کوله چې دا راز پاش نشي. دلته یې ښکاره اعلان وکړو، وی چنده راوړئ، ځکه چې جنگ مو د ډېر یو لوی طاقت سره دی، جهاد د یو ډېر لوی طاقت سره دی. رومیان دي، د زمانې ځان ته سپر طاقت وایي. او دویم سفر هم وګت دی، لښکر هم زیات دی، د جنگ سامان هم نشته دی. چنده راوړئ. هر صحابي کور ته روان شو، ځي چې چنده راوړي. عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام د چندې اعلان وکړ، زه ډېر زیات خوشحاله شوم. خوشحاله دا شوم چې په دې ورځو کې زما سره لږ مال موجود و، مالدار وم. ما وی چې زه دا ځل خو به د ابوبکر نه نمبر اوسم که نه، دا ځل به د ابوبکر نه نمبر اوسم. چې نبی علیه الصلاة والسلام اعلان وکړو، وی کور ته لاړم، وی کور کې چې مې څومره سامان هغه مې په منځ باندې نیم کو، او نیم سامان مې کور پرېښود او نیم مې راوړ د نبی علیه الصلاة والسلام خوا کې مې ورته وکړو، او خوا ته ورسره کېناستم، خوشحالېږم چې ما ډېر سامان راوړی دی. وی ابوبکر رضی الله تعالی عنہ هم څه سامان راغستی دی، راوړو د نبی علیه الصلاة والسلام خوا ته یې کېښود په چنده کې. هغه ورته کېناست. زه د ابوبکر سامان ته ګورم، خپل ته ګورم، خوشحالېږم چې زه دا ځل مې د ابوبکر نه وګټله، زما سامان ډېر دی د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ نه. وی عثمان رضی الله تعالی عنہ هم کور ته لاړو. چې کور ته لاړو 300 آسونه او 1000 اشرفی عثمان رضی الله تعالی عنہ راوړي. 300 آسونه او 1000 اشرفی. دا اشرفی چې دی دینار ته ویلی شي، دا د 100,000 پیسې د ډېرې قیمتي روپۍ دي. نو عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کور ته لاړو، نو 1000 اشرفی او 300 آسونه را روان کړي د نبی علیه الصلاة والسلام خوا له راوستو. وی د الله پاک پیغمبر دا په چنده کې قبول کا 300 آسونه. مونږ هم وایو مونږ چنده ورکو که نه، مونږ هم چنده ورکو، 10 روپۍ ګور هغه ورکو، مونږ ما چنده ورکړه. نبی علیه الصلاة والسلام دا 1000 اشرفی په لاس کې نیولې. صحابه کرام فرمایي وی نبی علیه السلام په دې لاس کې داسې اړولې راړولې، او وی دومره ورته خوشحالېده که نه. وی نبی علیه السلام وفرمایل چې عثمان د نن نه بعد څه عمل کوي دته نقصان نشي رسولی. عثمان چې څه کوي کوه تا ته د نن نه بعد یو عمل نقصان نه در رسوي. دا مطلب نه چې نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې ګناه کوه، مطلب دا دی الله به نن نه بعد د ګناه نه ساتي، ته به د نن نه بعد ګناه د سره کوي نه. دومره خوشحاله شو نبی علیه الصلاة والسلام د عثمان رضی الله تعالی عنہ په هغې مال باندې. ویخه نبی علیه الصلاة والسلام زما طرف ته متوجه شو، عمره څه دې راوړي دي په چنده کې؟ وی ما ورته وایي چې د الله پاک پیغمبره په کور کې مې چې څومره سامان و هغه مې په منځ نیم کو، نیم مې کور پرېښود او نیم مې دا راوړی دی. وی چې ښه،
یا ابوبکر نه تاسو کو چې ابوبکر سبي راوړي دي چې الله پاک پیغمبر د کور ټول سامان مې راوړی دی ها کور کې زو هغه هر څه راوړي دي وی او ابوبکر په کور کې دي بچو ته سپریخي دي اذا الله پاک پیغمبر استا او د الله نوم ورته پریخي دي پکور کې می بچو ته الله او د الله رسول پرېخې دي پکور کې چې سو هغه می ټول راوړي دي عمر ما وویل چې د ابوبکر سره مقابله نه کیږي ما خو چې زه به د ابوبکر نن وګټم ما خو د کور سامان په منظم کړی ابوبکر خو چې په کور کې څه منتهی ټول راوړي دي دا د هغې د نبي علیه الصلاة والسلام سره مینه محبت وه چې کور کې څه سامان هغه ټول راوړي ها دا دغه یقین او دا دغه عقیده او علما لیکي ما تعالی دا جایز نه دي چې د کور ټول سامان په چنده کې ورکو ځکه زمونږ دومره عقیده نشته دی دومره ایمان نشته دی د کور ټول سامان کو د الله په لار کې ورکړو سبب خیر غواړي بیا بس غواړي خیر غواړي بل ته بل اس نشي نو دا غي نه خدار چې د خپل ټول سامان د الله په لار کې نه ورکه ستې د بچو لپاره دي دا غي خو یقینو دا غي عقیده وا الله تبارک وتعالى ورله اخ شانتی بندوبست کو نو دا د صحابه کرامو په دین کې د یو بل سره سیالي وه چې یو صحابي وي زه به د ده نه نوم ګټم بل وي زه به نوم ګټم د هغې د یو بل سره په دین کې سیالي وه زمونږ د یو بل سره سیالي ده خو په دنیا کې ښه د ګاډی اخیستی دی زه به هم ګاډی اخلم خد بنگله جوړ کړه زبم بنگله جوړو ما خد پلان کې زی 2 روپے وګټلې زما دا بم دومره ګټي کو حلالي وي کو حرامي وي ګاډه په حلال اغسته کو په حرام اغسته دي کوري په حلال جوړ کړه کو په حرام جوړ کړه دي خو بس زبم جوړو ما دې ته نه ګوري چې دا پیسې حلال دي کو حرام دي زمون سیالي د یو بل سره په دنیا کې دا په پیسو کې دا اگر چې هغه حرام ولي نه وي د صحابه کرامو سیالي د یو بل سره په دین کې وا او دا د مسلمان شان هم دی چې دی به یو بل سره سیالي په دین کې کوي دیو جنا یو ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام له غریب صحابه کرام راغلو د الله پاک پیغمبر زمون نه مالدار صحابه کرام مخ کې شو په نیکو کې هغه زمون نه مخ کې شو زکه چې مونږ منځونه کوو هغې منځونه کوي مونږ روجې نیسو هغې هم روجې نیسي مونږ ذکر کوو هغې هم ذکر کوي خو د الله پاک پیغمبر هغه خیراتونه کوي او مونږ خیرات نشو کولی هغې صدقې ورکوي مونږ صدقې نشو ورکولی ځکه هغه مالدار دی او مونږ غریبانان یو نو هغه زمونږ نه په نیکو کې مخکې لاړو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی زه درته یو عمل ښیم تاسو به د مالدارو نه مخکې شئ غریب صحابه کرامو ته فرمایل وی کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی د هر فرض مانځنه ورستو 3 پیری سبحان الله 3 پیری الحمدلله او 4 پیری الله اکبر وایي دا د هر فرض مانځنه کوي د دې دومره ثواب دی چې دومره ثواب د مالدارانو د صدقو نشته دی تاسو دا غینه مخکې شئ یو روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل د ودکېدو په ټیم کې دا وایي چې کله ودکېږي 3 پیری سبحان الله 3 پیری الحمدلله او 4 پیری الله اکبر وایي نو غریب صحابه کرام خوشاله شو وی زمونږ د مالدارانو نه به وس مخکې شو غریب صحابه کرامو د هر مانځه نه وروسته دا وظیفه شروع کړه دا ذکر شروع کړو مالدار صحابه کرام په خبر شو وی هغوی دا موږ نشو کولی سو چې تاسو یې کوئ چې موږ به هم کوو که نه نو مالدار صحابه کرام هم دا ذکر شروع کړو هغه هم دا شروع کړو نو غریب صحابه کرام بیا لاړ نبی علیه الصلوۃ والسلام لره وی د الله پاک پیغمبر خو زمونږ سره یو شان نه بیا زمونږ نه مخکې شو ځکه چې دا کم ذکر مونږ کو دا خو هغې هم شروع کو نو هغې خو صدقې هم ورکوي زکاتونه ورکوي خیراتونه کوي نو د هغې ثواب خو بیا جدا دی خو بیا زمونږ نه مخکې لاړو نو نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل په دې کې مونږ اوس څه نشو ویلی ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء دا خو د الله فضل دی نو هغوی ته یې ورکړی نو اوس پکې زه څه ووامه اوس پکې زه څه ووامه دا خو الله هغې له دا مالداري ورکړې ده نو دا خو د الله فضل دی نو چې دا هغې له ورکړی دی نو د صحابه کرامو د یو بل سره سیالي د په دین کارونو کې وه په نیکو کې وه دا ذکر مې درته وخو دا ذکر تاسو کوئ هر مانځه پسې وروستو 3 پیری سبحان الله 3 پیری الحمدلله 4 پیری
الله اکبر. دا سو تسبیحات شو، سل تسبیحات شو کنه، دا سل تسبیحات شو. او منځونه په ورځ کې سو دي 15. نو دا تسبیحات د ورځې څو ځله شو؟ 1500. 1500 نو 1500. او الله تبارک وتعالى د یوې نیکۍ بدله په څو ورکوي؟ په لس باندې. الله تبارک وتعالى یو نیکی بدلې د مسلمان په لسو باندې. نو چې 500 له 500 له په لسو کې ضرب ورکړي نو څو تینو جوړیږي؟ 15000 کنه، 15000 تینو جوړیږي. نو د ورځې 15000 تسبیحات چې په هر مانځه پسې ته دا وایي. د دې وجه نه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل وی چې کله دا تسبیحات تاسو د هر مانځه وروسته کوئ نو دا 15000 تسبیحات شو. نو په تاسو کې داسې څوک شته چې هغه 15000 ګناهونه د ورځې وکړي؟ 15000 ګناه څوک کولی شي؟ نشي کولی. نو هر مانځه پسې دا تسبیحات وایي، دا 15000 نیکۍ دي. نو 15000 ګناه یو انسان نشي کولی. نو نیکۍ دي په ګناهونو باندې څه شولې؟ زیاتې شوې چې هر مانځه پسې وروسته دا تسبیحات وایي. نو پکار دا چې هر فرض مانځه پسې مونږ دا تسبیحات وایو، د اوده کېدو په ټایم کې هم وایو. نو عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای وی ابوبکر را نبی دلته مخک شو. نو ما وی چې د ابوبکر مقابله ګرانه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زبرګ میاشوا 5 تاریخ او تبوک په طرف باندې روان شو او 10000 لښکر ورسره ده. په دې کې صحابه کرام رالو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل پیدا الله پاک پیغمبر مونږ له سوړلې راک چې مونږ در سره jihad لاو شو. غریب صحابه کرام مونږ لم اسونه او خان سخر پکار دي چې مونږ په سوارش استاد سره مرګ شو غزال لاړ شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ما سره خو څه شي نشته چې زه تاسو له درکمه. هغه صحابه کرام د هغه ځای نه په جړا باندې روان شو، جړلې چې موږ د نبی رسول الله نه پاتې کیږو. نبی رسول الله غزا روان دي. الله تبارک وتعالى آیاتونه نازل کړو ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. دسترګونه وښ کې بيدې واپس روانو جړلې چې موږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه د غزا نه پاتې کیږو. ټول مسلمانان غزا لاړو. مدینه منوره کې صرف یا څوک پاتې شو؟ ضعیفان بوډاګان پاتې شو، یا معذور پاتې شو، یا ښځې پاتې شوې، یا منافقین پاتې شو، یا د غریب صحابه کرام پاتې شو. غریب صحابه کرام. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله روانېدو نو علی رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل ته پاتې شه، ته به د کورونو خیال ساتي، ته به څه ساتي؟ د کورونو خیال ساتي، خپل نائب یې وګرځوي، ته پاتې شه ته موږ سره مزه. نو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام روانېدو علی رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل د الله پاک پیغمبر ته ما د ښځو د بچو سره پرېږدي، ته په مدینه کې ما د زنانو سره پرېږدي او د ماشومانو سره مې پرېږدي، په خپله رانه ځئ. علی رضی الله تعالی خفه شو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی اے علی خوخه دینه ده چې ته زما د پاره داسې شي لکه څنګه چې هارون د موسی علیه السلام د پاره وو. څنګه چې هارون د موسی علیه السلام د پاره وو. نو خوخه دینه ده چې داسې ته زما د پاره شي. خو زمانه وروسته بل پیغمبر راتلونکي نشته دی. په دې باندې علی رضی الله تعالی عنہ ډیر زیات خوشاله شو. علی رضی الله تعالی عنہ پاتې شو او نبی رسول الله د صحابه کرام سره روان شو. چې کله روان شو ابو ذر رضی الله تعالی عنہ فرمایي دا یو مشر صحابي دی، ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ. دیو چې نبی رسول الله سلام روان شو زما سره خو ډیر ټاپه ټیپه و، کمزورې و. ما وی چیرې دا خو د دومره د اوږد سفر نه ده، خو د 2 ورځې بوله لږ خوراک ورکړم، دا به لږ سربشي لږ طاقت به پکې راشي، بیا په نبي علیه السلام پسې روان شم. وی زه پاتې شوم. چې پاتې شوم وی ګیاګانې مې راوړي، خوراکونه مې راوړه، اوښې ته مې اچول. وی یو 2 ورځې تېرې شوې خو په اوښه کې هېڅ فرق رانغی، هېڅ فرق پکې رانغی. وی ما چېرې دا خو نه سربېږي، اوښه مې پرېښوده، پیدل روان شوم په نبي علیه السلام پسې. منډه 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 وي حتی تر دې پورې چې په یو ځای کې مې نبي علیه السلام او صحابه کرام ورسول. چې مې رسول وی نبی علیه السلام چې زه ولیدم ډېر زیات خوشحاله شو. ابو ذر ته څنګه رالې؟ د الله پاک پیغمبره پیدل رالم، پیدل موږ ته ځان راورساو. وی نبی علیه السلام موسکی شو چې ابو ذر موږ پسې یوازې رالې، موږ پسې یوازې رالې، خو د دنیا نه به هم یوازې ځې. ګورې یوه ورځ
ما پس یوازې رالی او د دنیا نه بم یوازې ځي او د الله تبارک وتعالی ته به هم یوازې پاسي. چې دا راته وویل بهرحال بیا دغه شانتې وشوله هم. ابو ذر غفاری رضی الله تعالی په سفر باندې روانو، ربزه مقام ورته وی، هلته کې بیمار شو، هلته کې وفات شو. هېڅوک نو، بالکل یوازې وفات شو. حتی تر دې پورې دومره هم څوک نو چې کفن دفن یې کړی وی. بیا څه ټایم بعد عثمان غني رضی الله تعالی راغی چې ولیدو، نو بیا پې جنازه وکړه، هلته یې دفن کو، هلته یې دفن کو. نو وفات شي هم دقې شانتې یوازې بیا بالکل. زه ورسره د هغې ځای نه ملګری شوم، روان شوم. ویتلو په لاره باندې بیا هغه د سمودیانو کنډرات رالو، سمودیانو کنډرات رالو چې هلته څنګه ورسېدل، نبی علیه الصلاة والسلام سر مبارک ښکته کو، د الله تبارک وتعالی ذکر شروع کو، استغفار شروع کو. صحابه کرامو ته فرمایل وی د دې ځای نه په منډه باندې تېرېږئ، دې ځای نه په منډه باندې تېرېږئ او دې ځای کې به اوبه هم ګورئ نسکئ. دا وفرمایل نبی علیه الصلاة والسلام. او په انتهایی عجز باندې روان دی، سر یې ښکته نیولی وی ځکه دا هغه مقام دی چې دلته د الله عذاب راغلی دی. دا هغه مقام دی چې دلته نافرمانه خلک الله د دنیا نه پناه کړی دی. په عاجزۍ سره روان دی نبی علیه السلام، استغفار وایي، سر یې ټیټ نیولی. صحابه کرامو ته فرمایي وي زر د دې ځای نه وځئ، ځکه په دې باندې اوس هم د الله غضب او غصه ده، په دې ځای زر تیریږئ. خو ډېره لویه مجموعه 1,000 کسانو، نو د نبي علیه السلام اواز هر چا وانه اورېدو، وی دلته به اوبه موبه هم نسکئ، اوبه به نسکئ. نو د اواز خو ټولو کسانو وانه اورېدو. بعضې کسانو د هغې نه لږې اوبه موسکلي، بعضو پکې اوړه واغږل، اوړه یې ځان له تیار کړو ډوډو موړو دپاره، اوړه یې په هغې اوبو باندې واغږل. بیا چې نبي علیه الصلاة والسلام خبر شو، وی د الله پاکه پیغمبر بعضې کسانو ته اوړه غږلي په هغې اوبو باندې. نبي علیه السلام وفرمایل دغه ډوډۍ مه استعمالوئ، دا اوښانو له ورکئ، دا اوښانو له ورکئ، په دې ځای باندې زر تېرېږئ. اوس هم علما لیکي چې په کوم مقام باندې عذاب راغلی، د الله نافرمان خلک پکې تېر شوی، دغلته مه ورځه، دغلته مه ورځه. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. مونږ وایو دا کندرات دي، دا آثار قدیمه دي، چکر له وله لاړ شي، هلته کې د الله نافرمانۍ کوي، هلته داسې ښځې ګرځي چې په نیمو جامو کې ګرځي، هلته مونږ د سیل ځای رخ کړی، مونږ د چکر ځای رخ کړی. دې ته نه ګورو چې دا کندرات د چا نه پاتې شوي دي، دا ولې پاتې شوي دي؟ دا هغه خلکو چې د الله نافرمان او د الله عذاب پرې راغلی دی. هلته کې لاړ شه، د الله نه ویرېږه، عبرت حاصل کا. دا نافرمان خلکو الله ته مخ د ځمکې وزګار کړی دی. استغفار ووایه، الله ته په ژړا شه په دغې ځای کې. مونږ ته د سیل او د چکر ځای رخ کړی، داسې ده که نه ده؟ بلکې حکومت په ټیکس مقرر کړی وي چې زی ورته نه په دروازه کې پیسې واخلي، وي دومره پیسې راکړه لاړ شه، ځان له پکې پټوان مټوان وباسه، وګرځه وګرځه چکر وخه. چکر نه، عبرت حاصل کړه لاړ شه. دا د عبرت حاصلولو ځای دی. نو داسې ځای ته به چکر وله نه ځې، کو ځې نو عبرت له ورشه، په منډه ترې وځه، بیا ایسارېږه پکې مه. نو د سمودیانو په هغې ځایونو باندې نبي علیه الصلاة والسلام ورغی چې لږ مخکې لاړو. صحابه کرامو ته وفرمایل وی د الله پاکه پیغمبر تږي شوي یو، څاروي هم تږي شوي دي، اوبه نشته دی، څه وکړو؟ نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی دلته کې یوه چینه ده، خو هغې چینې ته چې ورسئ اوبه به ترې نسکئ، اوبه به ترې نسکئ. وی صحیح ده. هغې چینې له چې ورسېدل، صحابه کرام وکتل بیا کې اوبه شته دی نه نو، هغې نه خو داسې یو څاڅکی غونته روزي اوبه پکې شته نه. د الله پاکه پیغمبر ته وفرمایل چې اوبه ترې مسکه، په هغې کې اوبه شته دی نه، مونږ ته څه وڅکو؟ نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل دغه لږې اوبه ترې ماله راوړئ، دغه معمولي اوبه ترې ماله راوړئ. وی ټیک ده. بس صحابه کرامو ته په لوښي کې لږې غونته اوبه راواغستې او هغې نبي علیه الصلاة والسلام له راوړئ. چې نبي علیه الصلاة والسلام راوړئ، نبي علیه السلام پکې خپلې لاړې مبارکې تو کړې هغې اوبو کې. وی لاړ شئ دا اوبه واپس په دې چینه کې توی کړئ، واپس په دې چینه کې واړوئ. صحابه کرامو هغه اوبه واغستې، واپس یې په هغې چینه کې واړولې. نبي علیه السلام یې لږ صبر وکړئ، لږ صبر. چې لږ صبر وکړو، چینه داسې روانه شو، داسې روانه لکه د اوبو لښتې چې بهیږي، داسې روانه شوه. نبي علیه السلام وفرمایل په خپله ترې وبس کړئ، خپل څاروي پرې اوبه کړئ. هلته کې خوا کې نبي علیه الصلاة والسلام یو صحابي و، نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ای زما صحابي، یو وخت به راشي چې د دې چینې نه به دلته دا ټول علاقه شنه وي،
دلته به لوی باغات جوړ شي او صحابه کرام فرمایي موږ په خپلو سترګو ولیدل چې هغه علاقه کې بیا باغات جوړ شو هغې چیني د وجې نه. بهرحال نبی علیه السلام تبوک مقام ته ورسېدو هلته یې پړاو واچو خو مقابلې له هرقل بادشاه رانغی ځکه هرقل بادشاه بیا خبر شو چې دا خبر دروغ دی چې مسلمانانو پیغمبر وفات شوی دی دا دروغ دی نو هغه بیا رانغی وی د پیغمبر سره مقابله نه کېږي هغه د هغې ځای نه واپس تښتېدلی و واپس تللی و. نبی علیه السلام هلته 20 ورځې تېرې کړې مقابلې له څوک رانلو نبی علیه السلام وفرمیل چې دوی نه راځي نو موږ پسې هم نه ورځو پرېږدوئ موږ رالو خو پیده څه وشوله فایده دا وشوه چې هلته کې ګیر چاپېره چې کوم قبایل پاتې کېدو خلک پاتې کېدو په هغې باندې د مسلمانانو یو روب پرېوته د مسلمانانو یو یره پې پرېوته چې دا خو ډېر زورور دي د زمانې هغه صفر طاقت چې ځان ته وایي روم په هغې پسې راغلي دي او هغه ته نه وتښتېدل هغې ته وتښتېدل نو هغه خلک چې هغه ټول مسلمانان شو ګیر چابېره چې کوم قبایلو ډېر خلک مسلمانان شو او نبی علیه الصلاة والسلام د هغې ځای نه واپس راغی مدینې منورې ته. چې کله نبی علیه الصلاة والسلام ته که نه نو د نبی علیه الصلاة والسلام سره تمام مخلصین مؤمنان تلي وو خو په مدینه منوره کې صرف یا څوک پاتې شوي منافقین پاتې شوي یا معذورین پاتې شوي یا ښځې او ماشومان. داسې بیانات او واقعات اوریدلو دپاره ماجد اسلامیک سټوډیو 11 چینل سبسکرایب کړئ او ګنټې ونه نشان کلیک کړئ. پاتې شوي خو په دې کې 3 صحیح مؤمنان هم پاتې شوي د نبی علیه السلام نه وروستو 3 صحیح مسلمانان هم پاتې شوي دا غزوه تبوک ته نه وتلي. په هغې کې یو کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه دویم مراره ابن ربیع رضی الله تعالی عنه او دریم هلال ابن امیه رضی الله تعالی عنه دا صحیح مسلمانانو خو دین د نبی علیه السلام سره نه وتلي پاتې شوتي. دا مراره ابن ربیع رضی الله تعالی عنه دا یو صحابي چې دی دا کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه دی فرمایي وی په دې ورځو کې د ټول نه مالدار زم په دغه ورځو کې د ټول نه مالدار زه په دغه ورځو کې وم او ما ځان له 2 وښې هم ساتلي وي او ښې سمې مې سر بې کړي وي ما چې نبی علیه السلام غزا له ځي که نه زه به سره په دې وښو باندې ځم. نبی علیه السلام اعلان وکړ زه چې زه غزا له ما چې زما سره ښې سربي وښې موجود دي دوی به ځي زه پسې سبا وځم لاندې به یې کړم. سبا شو بیا وی ناراستیا را باندې راله ما چې زه بله ورځ به پسې لاړ شم بل ورځ شو ما چې زه بله ورځ به پسې لاړ شم دویمه درېیمه ورځ شوه چې خبرېدم نبي علیه السلام را دومره لرې تللی چې بیا پسې زما تلل ممکن نه ناراستیا پاتې کړم ناراستیا د وجې نه او دا یو صحابي خو د دې وجې نه پاتې شوی و چې د په دغه ورځ ډېر خپلوان راغلي وو ټول خپلوان یې په دغه ورځو کې راغلي وو نو چې خپلوانو ته وکتل د هغوی سره مصروفه شو زه ډېرې غذاګانې مې د نبي علیه السلام سره کړي دا رشته دار اوس راغلي دي دې پاتې شم لاړ به نه شم نو او دا یو صحابي چې د ده غټ باغ و یاره دا باغ مې پخ شوی دی کجوري دي دا خو لوی سفر دی چې واپس راځم دا به مرغو خرابي کړي دا کجوري ټولې دا به ورته اوي شوي نو هرې غذا له تلې مه خو زه په دې کې به لاړ نه شم د دې وجې نه پاتې شو. دا کعب ابن مالک رضی الله تعالی فرمایي یو ځل راووتم مدینه منوره کې ګیر چاپېره ګرځم ګورم نو یا مې نظر په ښځو لګي نو چې ځان ته مې وکتل ما چې زه خو ښځه نه یم یا مې په معذورینو نظر لګي نو چې ځان ته مې وکتل زه خو معذور هم نه یم یا مې نظر لګي په بوډاګانو لګي نو چې ځان ته مې وکتل زه خو بوډا هم نه یم یا مې نظر په غریبو صحابه کرامو ګوري چې سورلي ورسره نه و چې غزا له تللی وی نو زما سره خو 2 وښې ولاړې دي انتهایي خفه شوم چې دا رانه څه وشو دا رانه څه شوي دي. نبی علیه السلام چې د غزا نه واپس راغی مسجد نبوي کې کېناست چې کېناستو منافقین راځي بانې کوي یو سوی بل سوی بانه کوي نبی علیه السلام خو پېژندل چې دا منافقین دي نبی علیه السلام ورته فرمایي ښه ټیک ته صحیح ده ځه. یو منافق پکې راغی وی د الله پاک پیغمبر زه ځکه پاتې شوی یم چې تا ته پته ده زه لږ د ښځو شوقي یم او د روم ښځې چې دغه ډېرې ښایسته دي ښکلې ښځې دي نو ما ویل هلته به بله فتنه کې باخته شم ته دغې وجې نه یم تللی نبي علیه السلام ورته ښه ښځه ټیک ده ځه. دا کعب بن مالک رضی الله تعالی فرمایي زه د جومات په ګوټ کې داسې ناست وم ځان له مې سوچ کو چې یاره نبي علیه السلام ته دروغ وامه جو خلاص به شمه ملګرو راته مو ویل چې نبی رسول الله ته دروغ ووایه خلاص به شي
بیا مې سوچ کوم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دروغ وما چې یا بیمار یا بل څه نو د نبی اسلام خو به پوری باسم خبره به تو کما ټیک شو زما ځان خلاص کما خو کو الله تبارک وتعالى ورته وجه دا کعب بن مالک دروغ ویني بیا زما نبی اسلام ته دروغ وما نبی اسلام به دوکه کما خو کو الله ورته وجه کعب بن مالک دروغ ویني بیا بس کیږي کنه ځان سره مې کرل ریبل کول ایمان چیرې رښتیا وامه دا سي پاسې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خالق ورلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ماته داسې او قتل مسکی شو خو مسکی شو خو د خفګان مسکای و خفګان مسکای و بیا رانه مخ داسې واړو ما ورته چې د الله پاک پیغمبره زماري د الله په ذات باندې قسم زه رښتینی مسلمان یم زه صحیح مسلمان یم د الله پاک پیغمبره ما منافق نه حسابوه نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایل چې ستا سره چې هغه دوه وخی وي اته چې زه په غزا لازم ما در سره نشته د الله پاک پیغمبر را سره ولاړ دي ولی نه تله امارته چې الله پاک پیغمبر د سستیا د وجه نه پاتې شي اس عذر نه اس خبر نه وا خدا ناراستۍ د وجه نه پاتې شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته فرمایل چې زستا معاملې ز په الله پرېدم زستا معاملې په الله باندې پرېدم را پاسې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه خفایم چې بار ته وروتم تاسو مې وکړو چې زما په شانتکار د بل چا سره مشوي دي صحابه کرام راته او فرمایل چې او استاد به مرګري نورم شته هلال ابن امیہ او مراره ابن ربیع هم ستا په شان دي هغه ما سي پاتې شوی دي ورته مې لګه تسلی رااله ما چې زه خو ډیر زیات کمزور یم خو بدري صحابه کرام دي اخو بدري صحابه کرام دي خیر دې کو زه کمزور یم ورته مې لګه تسلی رااله ویرو وتم بارتا نبی علیہ الصلوۃ چې تیر شوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې د دې دریو صحابه کرامو سره به څوک خبرې نه کوي هیڅوک په سره خبرې نه کوي سلام به پې نه اچوئ او که سلام یې در باندې واچو جواب به ولې نه ورکوئ جومات ته رالمه په نبی علیہ الصلوۃ والسلام مې سلام ور واچو نبی علیہ السلام جواب رانه کړو صحابه کرامو راله جواب رانه کړو داسې کېناستم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته داسې وګورم نو نبی علیہ السلام رانه مخ واړی نبی علیہ السلام رانه مخ واړی چې بیا زه داسې وکېنم نو چې زما بل طرف ته خیال شي نو دا نبی علیہ السلام ما ته ګوري زه پر سترګو کې ساتم نو چې زه اخوا ګورم ما ته نبی علیہ السلام ګوري خو چې زه نبی علیہ السلام ته مخ واړم نو نبی علیہ السلام زما نه مخ واړی په مانځه باندې ودرېدم مانځه کې مې داسې په دې سترګې به دې ګوټ کې نبی علیہ السلام ته به کتل نبی علیہ السلام به ما ته کتل خو چې پوه به را باندې شوی نبی علیہ السلام به رانه مخ واړه سخت خفه ومه بار ته ووتم په صحابه کرامو مې سلام واچو صحابه کرامو راله د سلام جواب رانه کړو ډېر سخت خفه شوم د تره زوی مو ابو قتاده رضی الله تعالی عنه هغه کور ته لاړم ما په ابو قتاده باندې سلام په کور کې ور واچو هغه رالم جواب رانه کو ما ورته چې ابو قتاده زه مسلمان نه یم زه د الله او د الله د رسول سره مینه نه لرم یا خاموش دې ما ته څه نه وایي ما ورته چې ابو قتاده زه د الله او د الله د رسول سره مینه نه لرم بیا خاموش دی په دریم ځل مې ورته وي چې ابو قتاده تا ته وایم د تره زویه تا ته وایم زه د نبي علیہ السلام سره مینه نه لرم زه د الله سره مینه نه لرم هغه راته دقه شانتې په جواب کوي چې ما ته څه پته ده چې ته د الله د رسول سره مینه لري او که نه لري او چې دا خبره مې واورېده که نه سترګو نه مې اوښکې روانې شي چې خلکو خو زما په ایمان هم شک دی اوس خو زما په ایمان کې د خلکو شک پیدا شو چې دا مسلمان دی او که نه دی سحر له بازار ته ووتم په بازار کې ګرځم یو ته ګورم بل ته ګورم چې ما ته به څوک اواز وکړي خو زما سره کم سړی راته ګوري نظر رانه اړی ځکه نبي علیہ السلام حکم کړی کنه چې خبرې ورسره مه کوئ په بازار کې روان یم وی هلته کې یو عیسایي و تجارت له راغلی و د نجران عیسایي وی هغه اواز وکړو داسې چا نه تپوس وکړو چې کعب ابن مالک څوک دی وی ته ورته اشاره وکړه دا پورې چې روان دی دا کعب ابن مالک دی ما له خوا راغی په لاس کې راله داسې یو خط راکړی ما ته چې دا څه دي وی چې دا د شام د بادشاه خط ته تا ته رالیږلی دی ما چې د شام بادشاه ما ته خط څه دي پکې چې کور ته لاړم خط مې کولو کو هغه راته خط رالیږلی و په خط کې دا لیکلي چې ای کعب ابن مالکه زه خبر شوی وم چې ستاسو پیغمبر په تاسو ډېر ظلمونه کوي او ستاسو سره ډېر زیاتې راغستې دی راشه عیشه زموږ دروازې تا ته کولو دي
راشه عیسائی شه او زمونږ ملک ته راشه چې خپل عزت ویني ستاسو بادشاه په تاسو ډېر ظلمونه کوي چې خط مې ولید هغه مې سیرې کو ورته مې ور واچو او په چغو مې وجړل چې الله زه دې حالت ته راورسېدم چې عیسایانو زمانه تمه پیدا شوه او ناستو مې جړل مې او فکر مې دا کو ما وی چې په دې حالت کې ته مړ شوې که نه نو نبي علیه الصلاة والسلام به دې جنازې نه راشي او قرآن شي او الله دې نه کي کو چېرته په دې حالت کې نبي علیه الصلاة والسلام وفات شو نو بیا خو به زه مرګه پورې زما سره څوک خبرې ونه کړي هر سړی به وي چې نبي علیه السلام منع کړی و چې د سر خبرې مه کوئ زه به ژوند څنګه تېروم زه به ژوند بیا څنګه تېروم دې کې بیا نبي علیه الصلاة والسلام دا حکم هم وکړو دې دریو صحابه کرامو پسې سوال جواب ولیکه چې د بیبیانو نه جدا شي دوی د بیبیانو نه جدا شي کعب ابن مالک پسې سړی راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د بیبي نه جدا شه وی طلاق ورکړ وی نه طلاق مو ورکوه خو نور تعلق په سره نه ساتي جدا دي شه وی ټیک ده دا نور دو صحابه کرام چې دا بوډاګانو د دوی بیبیان راړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام را وی دا الله پاک پیغمبر زمونږ خاوندان خو بوډاګان دي کوم د هغې خدمت پرېږدو د پلار کره طلاق شو خو به مړه شي نو موږ ته اجازه شته چې خدمت وکړو کنه خدمت هم نه کوو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی خدمت یې کوئ خو خبرې اترې به ورسره نه کوئ نور تعلق به ورسره هم نه ساتئ ها بوډاګان دي خدمت یې کوئ کعب ابن مالک وی زما ښځه چې خبر شوی ماته وي چې زم چې د نبی علیه الصلاة والسلام نه اجازت وغواړم چې زه مې د خپل خاوند خدمت کولی شم ماته وی چې بالکل به نه ځي هغه بوډاګان دي زه ځوان یم زه د پلار کړه زما ته حاجت نشته دی زه د پلار کړه زما ستا تعلق ختم تر څو چې نبی علیه السلام فرمایلي نه او زما خدمت ته ضرورت نشته زه خپل خدمت په خپله کولی شم ښځه مې د پلار کړه ولېږله په کور کې بالکل یوازې ناست یم او سحر ټایم او بالکل سحر وختي بره کوټې ته وختم او داسې ناست یم او سوچ کوم چې د الله څه کار دی چې زما توبه قبلوي الله زما ته څه ضرورت دی ضرورت خو زما الله ته دی زه جهاد لنه یم تللی نافرماني مې کړې ده الله ما ته څه ضرورت لري چې زما دعا به قبلوي په دې خفګان کې ناست یم چې زه به دغه شان د دنیا نه ځم ما به نبي اسلام خفه پاتې کېږي دا سوچ مې کو په دې سوچونو کې ناست یم وی ناڅا په یو آواز وکړو یا کعبو ابشر یا کعب ابن مالک ابشر اے کعب ابن مالک زیر می در باندې ځکه چې بالکل سحر وختي چې په نبی رسول الله د آیاتونه نازل شو وعلى الثلاثه الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم دا هغه دریو تنم الله تبارک وتعالى توبه قبول کړ چې په هغه باندې دا پرخ دنیا تنگ شوی و پرخ دنیا په څه شوی و تنگ شوی و 500 ورځې پس د هغه د توبه قبول شو د آیاتونه الله داسې بیانات او واقعات اوریدلو لپاره ماجد اسلامیک سټوډیو 11 چینل سبسکرایب کړئ घंटे वाला निशान क्लिक کړئ چې همیشه د مولانا هاشمي صاحب په आवाज باندې داسې بیانات او واقعات تاسو مهله راځي کمنټس کې سبحان الله ماشاءالله الحمدلله ولیکئ او خپل ملګرو سره د ثواب په نیت باندې شیر هم کړئ والسلام جزاک الله